دا کوم چې د پښتو لیکل ولې نشته د ابتدا نه پښتون ته دا ویلي چې ته نری ستا پلار چې دی هغه د بریتو نه زمري نیسي ته به د وینو مزه لیکې په موږ باندې دغه خلکو د وینو مزه لیکلي دي دوی موږ د توره په لاس کې راکړله دوی موږ د علم او پوهې شعور د آګاهۍ نه ډېر لرې ساتلي وو موږ لیک نه دی کړی موږ قلم په لاس کې نه دی راغلی نو ما به لیکل له کوم ځای نه کول د دې وجې نه د پښتون دغه د لیکلو لا کړۍ چې دي دا ورکې دي او بنیادي وجه هم دغه ده چې پښتنو د علم سره ډزې کړي د پوهې سره ډزې کړي او هغه سلسله لکه اوس هم روانه ده لکه موږ د نورو قومونو په مقابله کې موږ هېڅ هم نه یو موږ څه کولی نو د جهانګیر په دربار کې هم دغه ایرانیانو او د ایران نه چې کوم دغه راغلی دی د هغه سفیر پښتنو ته به دا قسم خبرې کېدې چې دا د دیو اولاد دی دا د پیري اولاد دی او بیا دغه ایرانی سفیر په دغه دربار کې یو منګړت قصه وکړه یو بې بنیاده قصه وکړه او قصه داسې وه چې د پښتنو د دغه امیرانو کم چې جهانګیر په دربار کې وو د هغوی د لاندې ښکاره کولو لپاره د پښتنو د بېعزتۍ کولو لپاره د پښتنو د سپکاوي کولو لپاره هغه د دې مغولو په سلا باندې دغه سفیر دا قصه وکړه چې ضحاک باچا د ایران یو ځل هغه خبر کړی شو چې دلته کومې زنانې دي هغه ډېرې زیاتې ښکلې دي ډېرې ښایسته دي او هغه د هغه ځای نه خپل جرنیل نریمان له لښکر ورکړو هغه راغی دی خوا او دلته چې د پښتنو کومې علاقې وې هغو ته ویې چې ما له د ایران بادشاه چې دی ضحاک دغه غواړي زنانه غواړي ستاسو پیغلې غواړي پښتنو ورسره وایي چې اول جنګ وکړو خو دوی د هغوی د جنګ نه و ځکه چې د هغوی سره اسلحه وه او بیا پښتانه مجبور شو دوی ولا سل جنکۍ ورکړې دا دغه د جهانګیر په دربار کې چې را کوم سفیر دی دا قصه کوي او دغه سل پیغلې دغه لښکر بوتلې په لاره دوی شپه راله په یو غر کې او په غر کې دیو او هغه دیو د دې لښکر نه دغه جنکۍ خلاصې کړې هغه لښکریان یې سمبړه کړه څه وتښتېده او ثابته شپه یې د دغه جنکو سره تېره کړه سهار چې شو نو بیا دغه لښکر په رڼا کې هغه ځای ته واپس راغی کم چې پاتې شوی او هغوی د ځان سره هغه جنکۍ روانې کړې او بوتلې هغه جنکۍ چې کم ثابته شپه د دغه دیو په رحم کرم پاتې شوې او کله چې باچا له بوتلې اول خو ډېر خوشحاله شو خو چې باچا بیا د دې نه خبر شو چې دا جنکۍ چې دی دوی سره شپه دیو تېره کړله نو خپل سالار ډېر بې عزته کوي چې دا جنکۍ واپس بوځي هغه جنکۍ واپس راوستې په غر کې پرېښوده او دغه سفیر وی چې پښتانه ټول د دغه دیو د اولاد نشي دا دغه قصه وه چې په سیاسي بنیادونو باندې د پښتنو د کمزات ښکاره کولو لپاره د بېزات ښکاره کولو لپاره د دیوزات ښکاره کولو لپاره هغه د ځان نه جوړه کړه په هغې باندې مغول هم لاسونه وپړکول او لکه ایرانیان هم په دغه دربار کې یو سړی ناست دی چې هغه خپل نوم پیرخان دی او د خان جهان لودي د هغه لقب دی په دغه باندې مشهور دی خان جهان لودي هغه د دغه وخت نه په دې لټه کې شو چې یاره موږ څوک یو دا خلک چې زموږ خلاف کومې خبرې کوي موږ بې عزته کوي موږ به تر څو پورې لکه د خپل شناخت د تشخص نه یو خبر هغه نعمت الله هروي ته وایي چې ته د زموږ د اصل نسل څېړنه وکړه نعمت الله هروي چې و دا د حبیب الله هروي زوی دی هغه نظریه ده چې لکه د دې په حواله باندې زموږ سره په لاس کې څه شته لکه څنګه چې نعمت الله هروي لیکل کړي دي او بیا د هغې نه پس دغه په بنیاد د آرین په بنیاد باندې چې کوم کتابونه لیکلي شوي دي اوس یونانیان دي وایي چې پښتانه یونانان په دې باندې ډېر اتنټیک څیزونه نشته او دغه شانتې د نورو خلکو نور خیال دی خو جمیل صاحب دا خیال دی چې پښتانه نه آرین دي نه بني اسرائیل دي او نه د بل نسل نه دي خو دوی چې کومه نظریه وړاندې کړله دا د دوی نه مخکې صابر صاحب د دې دغه کړی و مجاور احمد زیار کړی و ځینو اورینټلیسټ هم دا ویلي چې یاره ساکا او سیتیان دا وغیره دا په کتابونو کې شته خو جمیل صاحب چې چلو کو
یا د ډي ان اے متعلق چې دلته ډېر زیات خبرې وشوې د ډي ان اے متعلق حبیب صاحب ډېر تحقیق کړی د پښتنو په حواله، بیا الیاس خان کو هغې باندې هم کتابونه لیکلی شوي دي. دا کومې خبرې چې جمیل صاحب کړي دي، نو جمیل صاحب هغه خبرې چې ډول د یوې نظریې شکل ورکړی، لکه په دې باندې د دومره زیات ځان کړولی دی او د دوی د لیکنې مطابق لکه دوی د کم چې جدید طریقې کار دی د نیټ د هغې نه لکه دوی ډېره زیاته استفاده کړې ده او یو نوی خیال یې مخې ته راوړی دی او یو سوچ یو فکر یې راوړی چې نور خلک راشي، نور ریسرچر راشي او دا مخ په وړاندې بوځي. دا کتاب لکه په خپل ځان کې ډېر زیات د اهمیت وړ دی، ارزښت لري، قیمت لري، ځکه چې په مربوط انداز کې کم تحقیق چې دوی کړی دی هغه دوی کړی، اگر چې زه به ورته یو روایتي تحقیق وایم او د دې کتاب دغه کمزوري اړخ هم دغه دی چې په دې کې دوی کم از کم د 3 زرو کسانو او د کتابونو حواله ورکړل، حواله پکې نشته. نو ما جمیل صاحب ته ویلي مو چې دا کتاب که مونږ که دا 1000 صفحې دی او دا مونږ 100 صفحې ولیکو، خو چې دا په حواله ولیکو نو دا به نور اتنټیک شي. او زما به دغه مشوره جمیل صاحب ته بیا مي، ځکه چې تا خو هسې هم کار کړی، دا څیزونه خو تا د یو ځای نه راغستي دي، که تا د نټ نه راغستي، که تا د کتاب نه راغستي، که تا د رسالې نه راغستي، که تا د اخبار نه راغستي دي، که تا د چا خبره اورېدله، خو که دا څیزونه مونږ په ریفرنسز کو نو دا به لکه د راروان محقق دپاره لکه نور هم اسانه شي، هغه به په دې پسې بیا نور تحقیق کوي او ستاسو دا خیال، ستاسو دا فکر دا به مخ په وړاندې بوځي او یو ورځ به داسې راشي لکه څنګه چې د خلکو په ذهنونو کې دا نظریه ناسته چې پښتانه بن اسرائیل دي او دا نظریه ناسته چې پښتانه آریان دي، نو داسې وخت به راشي چې ستاسو دا کومه نظریه ده، تاسو چې کوم سوچ لرئ دا به هم خلک ومني. په دې باندې هم نوي ریسرچ مخې ته راشي. زه نورې خبرې کول نه غواړم.